د مردان تعلیمي بورډ د 11 جماعتونو د نتیجو اعلان کړی دی چې پکې اولنی پوزیشنونه طالباتو په خپل نوم کړی دي. د جاری کړی شوی نتیجو تر مخه پارت 1 کې په مجموعي توګه 52,315 طالب علمانو برخه اخیستې وه چې پکې 51,355 طالب علمان کامیاب شوي دي. دغه رنګ پارت 2 کې په مجموعي توګه 45,278 طالب علمانو امتحان ورکړی وو چې پکې 38,644 کامیاب شوي دي. انشرا حیات نومې طالب علم 1150 نمبر اغستی او ړومبی پوزیشن یې ترلاسه کړی دی. نوم انشرا حیات ته اور ما چې کوم دی پیس گروپ اف سکولز اینڈ کالجز نه خپل اف ایس سی او کو اور زما مردان بورډ کې اوورال فرست پوزیشن راغلی دی پری میډیکل گروپ کې. اور زه فرست اف آل د ټول نه زیات به الله شکر ادا کوم په دې کامیابی باندې ځکه چې بغیر د الله د مدد نه دا نه شو کېدی اور د دې نه بل خپل ټیچرز ډېر زیات شکر ادا کوم. دغه رنګ ماهین چاند 1150 نمبر سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د نه علاوه دریم پوزیشن په ضابطول په شمول نورو دوه طالب علمانو په خپل نوم کړی دی. ما اورال مردان بورڈ کی سیکنڈ پوزیشن اغسطے دے اور مارکس میں 1149 دی. فیوچر پلاننگ فی الحال دا دی چې زه ایم ډی کیټ له پریپریشن کوم او انشاءالله د الله پاک نه دا امید دی چې انشاءالله زه به هغه هم په فرست اټیمپټ کې کلیر کوم. ما په پری انجینیرینګ ګروپ کې 1130 مارکس واخیستل، تھرډ پوزیشن دی زما او زه د دې لپاره لومړنی د خپل خدای ډېر شکر وباسم. بیا زما د مور او پلار د سپورټ چې هغوی په هر یو قدم باندې ما سره او چې څونه هم زموږ اساتذه کرام دي زه د هغوی ډېر زیات شکر گزار یم ځکه چې د هغوی په وجه باندې زه نن په دې مقام باندې ولاړ یم او په خپل مستقبل کې زه هم آرټیفیشل انټیلیجنس خپل کریر جوړول غواړم. د پوزیشن هولډرز حوصله افزای لپاره مردان تعلیمي بورډ کې د یوې دستورې تابع شوی و چې مشر ملمه کمشنر مردان و. دستوره کې پوزیشن اخیستونکي طالب علمانو ته شیلډز او انعامونه ورکړي شوي او د هغوی حوصله افزایی شوې ده. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.